نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خط باندې نه پوهېدو. دا ولې؟ دې وجه وه که چېرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خط کتابت باندې پوهېدو چېرته، نو بیا به خلکو په نبی علیہ السلام دا اعتراض کولی چې دی پیغمبر نه دی، د صرف پخواني کتابونه کتلي دي او موږ ته خپلې فلسفې ښیي. اعتراض به وکړي. نو الله جل شانه ته لیکلو هغه علم ور نه کو او داسې یو علم یې ورته ورکړو چې خلک یې حیران کړي. داسې یو علم یې ورته ورکړو چې پوهېږي نه په خط باندې قرآن مجید غونده کې فصیح او بلیغ کلام وایي، دا د حیرانېدو خبره نه ده. نو لومبۍ خبره ځان سره یاد ساتئ، که چېرته نبي علیه الصلوۃ والسلام هغه په لیکلو باندې او په خط باندې پوهېدی، نو اعتراض به کافرو دا کولی، یهودیانو عیسایانو، چې دا د زموږ پخواني کتابونه کتلي دي او هغه څیز موږ ته څه کوي، هغه بیانوي او د هغې فلسفې باندې دی ډېر ښه پوه شوی دی او هغه راته بیانوي. دا یوه خبره. دویمه خبره، عجیبه خبره ده چې دا نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک دی دونه فصیح او بلیغ قرآن وایي او په خط کتابت باندې نه پوهېږي. حالانکې پوهه رستنی څیز دی، اولنی څیز لیکلي زده کول دي. څه دي؟ لیکلي زده کول دا اولنی څیز دی، دا پوهه داسې دا رستنی څیز. نبي علیه السلام هر یو شاعر چې په مخ ته ځمکه تېرېږي او تېر شوي دي یا موجود دي، هغه شاعرانو ته لږ سوچ وکړې، هغې چې یو کلام خپل ووایي وړوکی شان دی، یو پیچ کلام یې هغه خپل ووایي، بیا ته په دوباره هغه خپل کلام په یاد واوروه، په هغې کې به د دنیا تغییر او تبدیل راولي، تبدیلي به پکې راشي. کم از کم د بعضې حروفو تبدیلي به پکې راځي، کم از کم د هغې په انداز بیان کې به څه راځي، تبدیلي به راځي. او دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم معجزه وه چې په خط او کتابت باندې سره پوهېدو نه و چې قرآن پرون څنګه ویلی او نن هم هغه شانته قرآن وایي، او داسې کې 1400 کالو شو قرآن هم هغه شانتې ویلی کېږي او ذره برابر تبدیلي پکې نه ده راغلې. دا د چا معجزه وه؟ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم معجزه وه. درېیمه یو خبره، دا خط او کتابت دا ډېر زیات آسان څیز دی. څه دی؟ آسان څیز دی. اصل کې پوهه او هغه پوهه بیا بار ته رایستل دا ګران کار دی. یو معمولي شانتې انسان که نه، هغه ته کښېنوه، هغه دونه زر پوهېږي نه، علم هغه دونه زر نشي حاصلولی. ټکنالوژي او چې کوم موږ ته څه وایو، چې کوم قوانین دي هغه زر په هغې باندې نشي پوهېدی، او بیا هغه چا ته ډیلیور کول، بیا هغه چا سره شیر کول، دا یو ګران کار دی. او خط کتابت لیکل دا ډېر آسان څیز دی، وړوکی ماشوم هم زده کولی شي. اوس نبي علیه الصلوۃ والسلام بالکل د دې الټه دی. نبي علیه الصلوۃ والسلام نه لیکل او خط او کتابت نه ورځي او دونه عجیبه فلسفې بیانوي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه او خلکو ته دا ثابتوله، خلکو ته الله جل شانه دا ثابتوله چې الله نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څه وایي دا چا په حکم سره وایي، الله جل شانه په حکم سره دا پیغمبر دی. نو دا وجه چې نبي علیه الصلوۃ والسلام الله څه پیدا کړ، الامي، الامي چې په لیکلو باندې او په لوستلو باندې نه پوهېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم. په دې خبره مې نه پوهېږې، دا ډېرې اسانې خبرې. دا درېیم صفت د نبي علیه الصلوۃ والسلام.